ډېرو محترمو مسلمانانو نن د لومبنۍ روژې د شپې وظیفه لومبنۍ روژه کله ده دا هم درته ویمه. دې کې ډېر خلک اکثر خطا کېږي روژه مخکې ونیسي، نو دا خبره ځان سره نوټ کړئ. او په دغه لومبۍ شپه باندې به چې کومه وظیفه کېدلی شي، ډېرو علماو ذکر کړي دي سورة الفتح. دا یو آسان صورت دی چې دې شپه کې څوک نارینه دی او که زنانه دی صرف یو پیره تلاوت وکړي، په دې تلاوت باندې 15 منټه لګي، نو دله به الله تعالی دومره خوشحالۍ ورکړي، دومره کامیابۍ به ورته الله تعالی ورکړي او ټول کال به په خوشحالو په مزو سره وځي. ګوره چې د کال په لومبي سر کې مو تاسو دا وظیفه وکړو، نو الله تعالی به ټول کال په خیر او عافیت سره په ډېر ښکلي ترتیب سره په ښکلي ډېر انداز سره به الله تعالی دا کال زما او ستا سر ته ورسوي. او که په دې شپه هم دا وظیفه ونه کړه، سورة فتحه سورت هم تلاوت ونه کړو، نو هم ستاسو به محترم مسلمانانو یو قسم له نقصان وشي. یا څنګه داسې چې علماو ډېرو ذکر کړي دي، مفتي عبدالله شاه صاحبو دامت برکاتهم العالیه هغه هم ذکر کړي، ګڼو شمېر علماو دا وظیفه ذکر کړې ده چې سورة الفتح ویل دا د دغه په شپه باندې دی، یعنی د روژې لومبنۍ شپه باندې، لومبۍ شپه باندې ها. نو لومبۍ شپه کله ده دا هم درته ویمه. او بعضې خلک مخکې روژه نیسي، نو صحیح روژه کله ده دا هم درته ویمه. نو دا وظیفه را سره پوره واورئ، انشاءالله ډېره پیده به درته وشي او انشاءالله چې ډېر کال به هم ډېر په برکتونو په خوشحالو سره الله جل شانه سر ته ورسي. ځکه ګوره کله چې انسان د کور بنیاد ږدي که نه، نو ده کوشش چې دا بنیاد زه مضبوط کېدمه. کله چې مضبوط دیوال شي نو ټول عمر په هغې باندې ابادي کوه. دغه رنګې دا زموږ د یعنې د روژې لومبنۍ شپه باندې چې موږ دا وظیفه وکړو، نو انشاءالله ټول کال به الله تعالی زموږ مضبوط تیر کړي، ټول کال به الله تعالی زموږ د برکاتو ډېرو د خوشحالو تیر کړي. او کم حاجتونه چې الله تعالی زموږ یعنې تاخیر دی پکې په څه وجه باندې، هغه الله تعالی ته معلوم دي چې څه وجه باندې زما حاجت نه پوره کېږي. نو کېدی شي انشاءالله امید د الله تعالی د ذاته دی چې دا دغه هم پکې الله تعالی وکړي، د حاجاتو هم پکې الله تعالی پوره کړي. ځکه چې بنیاد موږ مضبوط کېښودلو، نو راځئ دا وظیفه را سره پوره واورئ، انشاءالله ډېر به مطمئن شئ او ډېر به خوشحاله شئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معزز او محترم او قابل قدر مسلمانانو نو خویندو هغه مسافر هم چې بهر هېوادونو کې دي، امریکا کې دي، برطانیه کې دي، هر ځای کې چې دي، موږ تاسو ته ویلي هم دي که څوک آنلاین سبق ویل غواړي موږ سره واتساپ باندې رابطه کولی شي. که چاته نمبر نه در رسېدلی موږ ته کمنټ کې ووایه، نمبر به در ولېږي. نورو ویډیوګانو کې زموږ نمبر هم شته دی، او که بهرحال څوک یې غواړي نو 0345 98 97 591 0345 0345 2 کمسل 3 کمسل 509 کمسل. د روژې زبرګه میاشت ده، نو قرآن پکې شروع کړئ. د دې میاشتې د قرآن سره ډېر زیات مناسبت دی ها، ډېر اهمیت لري، ځکه قرآن الله تعالی په دې میاشت کې نازل کړی دی. نو لہذا تاسو ته پکار دی چې دې میاشت کې د سورة فتح یعنې په دې شپه باندې سورة الفتح تلاوت هم وکړئ، او په دې میاشت کې ډېر ختمونه ځان له وکړئ ها. ځان له یو ټایم ټیبل ساز کړئ چې سهار مونږ نه پس په نیمه سپاره ویم، ماسپښین مونږ نه پس نیمه، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن، چې هر مونږ نه پس ته نیمه سپاره وې، نیمه سپاره باندې 15 منټه لګي محترمو چې صحیح وي، نو دا ستا 2 نیمې سپارې شوې. نو 2 نیمې سپارې د ډېر ختمونه انشاءالله تقریبا راځي. که څوک یو سپاره هم وي نو یو ختم پکې راځي، که څوک 2 سپارې وي 2 ختمونه یې پکې راځي، او که څوک 3 سپارې روزانه وي نو هغه پکې 3 ختمونه راځي ها. نو لہذا تاسو دا وظیفه هم وکئ. او بله اهمه خبره دا د محترم مسلمانانو چې روژه کله ده، نو ګوره رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې کله تاسو میاشت ووینئ نو تاسو روژه کوئ، چې کله میاشت تاسو ووینئ نو تاسو اختر کوئ. صحیح شوه که نه؟ اوس ګوره موږ میاشت نه ده لیدلې او بعضې خلک روژه کوي، بعضې خلک وایي نه نن خو صحیح روژه ده. نو نن صحیح روژه څنګه ده؟ ته رسول الله مبارک په خبره باندې عمل نه کې چې کله ته میاشت ووینې نو روژه که. میاشت تا لیدلې ده، تا ته اعلان شوی دی، تا ته حکومت د سړی اعلان شوی دی،
ګوره زمونږ ذمهواران دي کوم چې هلته علما کرام ناست دي د حکومت کوم علما دي، یعنې کوم زمونږ علما نه دي، د حکومت کوم علما دي، نو هغوی هلته ناست دي زمونږ ذمهوار دي. که اوس هغوی قصدن عمدن میاشت لیدلې ده موږ ته دا نه وایي، نو هغوی په دې باندې په جرم کې مبتلا دي. صحیح شوه. او که هغوی مطلب صحیح میاشت ولیدله نو ما تاسو ته به اعلان کوي. او کوم چې زمونږ حقاني علما کرام دي نو هغوی په پېښور کې اکثر ناستې وي، خو شهادتونه ولله ځي، یو ځي بل ځي، نو هغه نه چې صحیح شهادت موصول شي نو بیا تاسو اورېدلي اکثر زمونږ د حکومت نه مخکې روژه وي. صحیح شوه. نو دا خبره لومبی په ذهن کې کېږده چې چا داسې روژه ونیوله بغیر د اعلان نه، بغیر د میاشت د لیدو نه د روژه ونیوله، نو دا روژه فرضي نشي کېدلی. ها دا روژه به د ده نفلي کېدی شي. که دی د فرضو نیت کوي او که هر څه نیت کوي، خو د فرضي روژه دا نشي کېدی، ځکه چې د اعتبار میاشت لري او میاشت موږ لیدلې نه ده. لهذا په دې عادت پیخمای کې ځان مه راولئ. که نفلي روژه نیسئ ونیسئ بې شکه، خو که تاسو په دې نیت نیسئ چې زما فرضي ده او 13 به پوره شي، نو اکثریت میاشتې چې دي د اسلامي میاشتې هغه د یو کم 13 دي، بعضې پکې د 28 ورځو دي، اکثریت پکې د یو کم 13 دي. ها بعضې پکې د 13 دي، او بعضې موږ الحمدلله داسې مخکې چې کومې میاشتې تېرې شوي دي نو هغې کې موږ 13 هم نیولي دي. الله تعالی دې قبول کړي او الله تعالی دا روژه هم په عافیت سره راوستلی کړي. محترمه سورة الفتح وظیفه داسې ده چې کله روژه کله چې لومبنۍ دغه میاشت دغه ورځ شي که نه، شپه شي، د روژې لومبنۍ شپه شي، تا میاشت ولیدله یا تا ته اعلان وشو، صحیح شوه چې سبا د خیره سره روژه ده، نو ګوره سعودي کې زما چې څومره خیال دی غالب ګمان سعودي کې په 18 تاریخ باندې د شورو په ورځ باندې، چهارشنبې په ورځ باندې. ها او زما خیال دی په افغانستان کې هم دغه رنګې د شورو په ورځ باندې کېدی شي چې هلته وي، خو لیکن موږ به کېدی شي چې زمونږ یا د شروع شي او اکثریت دغه پکې دی، رایه پکې ده چې کېدی شي چې د زیارت په ورځ شي، ها د جمعرات په شپه باندې شي. نو لهذا چې کله تاسو ته اعلان وشو یا میاشت مو ولیدله په خپلو سترګو باندې، یا اعلان وشو حکومت د سېړه چې روژه ونیسئ، نو په دغه شپه باندې که د ماسخوتن لمونځ نه پسې او که د ماښام لمونځ نه پسې سورة الفتح دا تقریبا په حامیم سپاره کې دی، او دا صورت په تاسو انشاءالله په 26مه دی که 20مه سپاره کې دی، اخري سپارو کې دا به تاسو دا صورت راواړوئ او د دې به یو پیره صرف تلاوت وکړئ. دې نه پس به الله تعالی ته خپل لاسونه مبارک ته چوت کې الله ما باندې دا روژه په خیر او عافیت سره تېره کړي. الله دې کې منه ډېر عبادتونه قبول کړي، زما روژه قبول کړي. الله دې کې زما ډېر حاجات هم پوره کړي. الله زه ډېر وخت نه ستا وظایف کوم، ستا نومونه اخلم، ستا ذکرونه کوم. الله تعالی کو دې کار کې زما خیر نه نو یا الله مې کوي، او که خیر پکې وي الله تعالی زما د حاجت پوره کړي. او الله تعالی کو دا هم نه الله ماله نعم البدل راکړي. الله ستا در لوی دی، ستا ذات لوی دی، او الله ته به خامخا ماله انشاءالله راکړي چې زما پکې خیر وي. الله د خیر معامله را سره وکړي. ها خیر به خامخا غواړئ انشاءالله چې الله تعالی مو حاجتونه پوره کړي. موږ هم دعاګانو کې یاد ساتئ. موږ تاسو ته کوو جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخره.